د روجې په حالت کې په انسان باندې غسل لازمېدل. زما عزت بندو په دې ویډیو کې بس تاسو سره درې خبرې شیر کوم. لومړنۍ خبره چې انسان باندې د روجې په حالت کې غسل لازم شي نو آیا دې سره د انسان د روجه خرابېږي او کنه، یو دا خبره. او دویمه خبره انسان چې کله د روجې په حالت کې غسل وباسي لامبا کوي دی نو څنګه طریقې سره به دی لامبا کوي، د دې طریقه یو دا. او درېمه خبره انتهایی اهم خبره چې انسان کله پښمنی د پاره پاسې دو او د باندې غسل لازم شوی دی، غسل په واجب شوی دی او اخوا پښمنی ته ډیر زیات کم ټایم پاتې دی، ډیر زیات لږ ټایم پاتې دی، د تدایره د کزل لامبم نو مان پښمنی زی نو دی به پښمنی کوي او که غسل بکوي. نو دا درې خبرې بس تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. کوشش کوئ دا ویډیو وګورئ او ثواب په نیت باندې مخ کې شیر هم کوي، مخ کې پهلو هم کوي. ټیک تا خجی اولنې خبره ترازو چې انسان د روجې په حالت کې د سحر او د شوی دی او په دمانه غسل لازم شو، احتلام وتو شو، نو آیا د روجه خرابېږي او کنه؟ نو سمې عزت مندو بالکل روجه نه خرابېږي. ها په روجې باندې هیڅ فرق نه پروزي، دا خو د انسان په اختیار کې نه وي. انسان په اختیار کې خو چته دا نه وي چې د په خوب کې دا وغواړي چې په ما باندې د احتلام وشي او غسل لازم شي. نو سمې عزت مندو که په خوب کې چا باندې احتلام وشو غسل په لازم شو نو بالکل روجه نه خرابېږي. ها یو خبره برابر شو. دویمه خبره انسان چې کله د روجې په حالت کې غسل کوي لامبي نو دی به څنګه طریقې سره بیا لامبي؟ نو زما عزتمندو دا په غور سره وګورئ. ښه نو انسان چې کله د روجې په حالت کې غسل کوي کنه چې لامبي کله ضروری لامبا وي چې کومه لامبا په لازم شوی وي دا کلامبا چې کوي نو بالکل نور عمده کلامبا په شانتي دا چې څنګه عام حالتو کې تاسو لامبا کوي خو صرف دوه خبرې به پکې وي، دوه کارونه به پکې کوي. لومبه دا چې غرغړه به نه کوي پکې، خولي کې چې څنګه اوبه واچي غرغړه به پکې نه کوي. او دویم پوزه به په اوبو باندې ترخوي نه، بس څنګه چې تاسو او 10 چردام کې په خوله کې اوبه اچوي کنه او په پوزه کې اوبه اچوي بس عمدغه طریقې سره به صرف په خوله کې اوبه واچوي، خوله به صرف کنګاله کوي او په پوزه کې به اوبه واچوي، خوراکاږي به پکې نه. بس دا دوه چې مو کله او نور بس عام لامبا ده. بیا باز دې کې دام وای چې آیا ماخام مونږ چې کله روجه ماته کو نو ماخام په ټایم کې به غسل کو یا غرغړی او پوزه به ترخو کنه. زموږ ستمنو بس بیا بالکل ضرورت نشته دی، نه د لامبا ضرورت بیا شته دی ماخام په ټایم کې او نه د غرغړو او پوزه ترخو له ضرورت شته دی، هیڅ ضرورت بیا نشته دی. ښه بچ د روجه په حالت کې تاسو کوم غسل وکړو خولي کې مو اوبه واچولې، خولي او پوزه کې اوبه اچول فرض دی. ښه غرغړی کول او پوزه ترخول لا فرض نه دي، دا صرف بهتره خبره ده. بس چې رمضان په حالت کې تاسو کوم غسل وکړو خولي کې مو اوبه واچولې او پوزه کې مو صرف واچولې بس دا کافي دی. ښه ماښام د غسل ضرورت بیا نشته دی او پوزه ترخول ضرورت بیا نشته دی او غرغړې کول ضرورت بیا نشته دی. ټیک شو، دا خبره برابر شو. درېمه خبره او دا ډیره انتهایی اهمه خبره ده. ښه زما عزتمندو انسان چې کله رمضان المبارک په میاشت کې د شپې اوده شي او چې کله پښمنی لدی پاسې دو کنه نو د باندې احتلام شوی وي، غسل په لازمي شوی وي، اخوا چې وګوري نو دی یو هودا خو هم لګ دی نو دی به بیا څه کوي؟ آیا دی به پښمنی کوي د غسل په حالت کې او کنه دی به غسل کوي؟ زموږ عزتمندو بس لږ شان وضاحت ته پکې چې دی کله را پاسې دو کنه چې پښمنی د پاره پاسې دو او د باندې غسل لازمي شوی دی نو یو خبره دا کچري پښمنی کې لا ډیر وخت پاتې دی، نیمه غنټه پاتې دا یا ډیر وخت پاتې دی، دته یقین دی چې زه غسل کوم نو پښمنی را نزینا د سحر اذان نه باندې نه راخلی بیا خو به دی اول غسل کوي. ټیک شو، خو کچري دته یقین دی چې دی را پاسې ټایم ډیر زیات کم ټایم پاتې لږ ټایم پاتې وي اول ته به غسل هم لازمي شوي او خو پښمنیم پتلو باندې دی دته دا یاره ده کچري زه غسل کوم بس پښمنی را نه ختميږي سحر اذان نه باندې راخلی نو بس د حالت کې دی د غسل حالت کې دی پښمنی او کې د غسل په حالت کې خوراک کول بالکل جایز دی، پښمنی کولم پکې بالکل جایز دی. په پښمنی باندې سفر بالکل نه پروزي او نو سره پروژه باندې سفر پروزي بس دی خپ کلار باندې خپ تسلی سره خپ آرام سره پښمنی دی او کې د غسل حالت کې بس خیر دی. اذان د سحر اذان چو شي کنه اذان نه دی بیا رست اولامبي سحر موز د پاره دی بیا اولامبي بالکل جایز دی، هیڅ فرق نه پروزي پروژه باندې. ټیک شو زموږ عزتمندو بس دا یو څو خبرې وي دا خبرې په ذهن کې کېنوي دا ډیر دی باره کې ډیر تاسو نه کیږي نو مجبورې نه دا ویډیو مې په جوړه کا نو کوشش وکړئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې پهلو کې مخکې شیر کړئ چې ټول ملګری د دې مسایلو نه خبردار شي. ټیک شو، الله رب العزت مو خوشاله باسته، دعاګانې کوي دعاګانې وکاو، الله پامان.